بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. یو محترم رور د مسواک د فضایلو غوښتنه کړې ده چې د مسواک فضایل راته بیان کا. د مسواک وهلو زیات فضیلتونه دي. یو فضیلت د مسواک وهلو دا دی چې هغه لمونځ چې یو څوک مسواک ووهي په اوداسه کې بیا لمونځ کوي، د هغه لمونځ ثواب د هغه لمانځه تر ثواب ډېر زیات دی چې یو څوک بې له مسواکه لمونځ کوي. د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی، دا وایي چې نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم ویل: فضل الصلاة بسواک علی الصلاة بغیر سواک 70 ضعفا. هغه لمونځ چې د مسواک وهلو وروسته وسي د هغه فضیلت پر هغه لمانځه باندې چې مخکې یې مسواک نه وي وهل سوی او یا چنده زیات دی. دغه روایت امام احمد د خپل مسند په 6 جلد 280 صفحه کې راوړي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه هم روایت دی، دی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل: لأن اصلي رکعتین بسواک احب الی، چې زه 2 رکعاته لمونځ وکم سره د مسواک، یعنی مخکې مسواک وامه، دا خوښ دي ماته من ان اصلي 70 رکعتا بغیر سواک، چې زه لمونځ وکم 80 رکعاته بې له مسواک. دا روایت ابو نعیم په اسناد جید سره تخریج کړی دی، ترغیب الترهیب اول جلد 113 صفحه. د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل: صلاة علی اثر السواک تفضل من 75 صلاة بغیر السواک. هغه لمونځ چې تر مسواک وهلو وروسته وسي تر هغه لمانځه 75 چنده زیات فضیلت لري چې مخکې یې مسواک نه وي وهل سوی. دا روایت هم امام ابو نعیم په حلیة الاولیاء کې راوړي. دا حضرت جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، دی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل: رکعتان بالسواک افضل من 70 رکعتا بغیر سواک. 2 رکعاته لمونځ چې تر مسواک وهلو وروسته وسي دا افضل دی تر 80 رکعاته لمونځ چې مخکې یې مسواک نه وي وهل سوی. نو تر لمانځه مخکې مسواک دا معنا چې اودس څوک کوي په اوداسه کې مسواک ووایي، او یا تر لمانځه مخکې مسواک ووایي، په دې شرط چې په مسواک وهلو سره یې وری نه وینې کېږي، اودس یې نه په خرابېږي، نو په دغه صورت کې مونځ زیات ثواب لري. خو دلته د مسواک چې تر اوداسه مخکې تر لمانځه مخکې مسواک وهل فضیلت لري، هغه نو که د اوداسه سره وهل سوی وي هم تر لمانځه مخکې دی، او که څوک اودس لري لمونځ کوي یو وارې مسواک پر غاښو باندې ووایي بیا پر لمانځه ودرېږي، هم یې دغه فضیلت دی. د حضرت حسن ابن عطیه څخه روایت دی چې دی وایي چې الوضو شطر الایمان و سواک شطر الوضو. اودس دا د ایمان شطر یعنی اړخ دی، او مسواک دا د اوداسه یو طرف دی. نو نبی علیہ السلام ولولا اشق علی امتی لامرتهم بسواک عند كل صلاه. که زه نه بیرېدلی چې دا مسواک به زما پر امت فارسي او بیا به دوی ته کول وهل ګران وي، نو ما به دوی د هر لمانځه پر بحال باندې په مسواک وهلو امر کړی وای. رکعتان یستاق فیها العبد، هغه 2 رکعاته چې په هغوی کې یو څوک مسواک ووایي، یعنی مخکې څوک مسواک ووایي امت بنده افضل من 70 رکعتا لا یستاق فیها، دا افضل دي تر هغه 80 رکعتونو چې مخکې مسواک نه وي وهل سوی. د ام دردا څخه یو روایت دی چې نبی علیه السلام ویل: رکعتان بسواک خیر من 70 رکعتا بغیر سواک. 2 رکعات لمونځونه بې له مسواکه دا بهتره دي تر هغه 80 رکعتونو چې بې له مسواکه وي. مخکې روایت ابن ابي شیبه په اول جلد 180 صفحه کې راوړي. دا روایت امام دارقطني په الافراد کما فی الکنز کې راوړي دی، 5 جلد 280 صفحه، رقم د حدیث 1550 دی. دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه هم روایت دی چې 2 رکعات د مسواک وهلو وروسته تر 80 رکعاتونو افضل دي چې مخکې مسواک نه وال سوی.
ودعوة في السر افضل من 70 دعوة في العلانية. هغه د پټه دعا چې سړی یوازې د الله جل جلاله په وړاندې وکړي خلک یې وانوري، دا تر هغه دعا اویا چنده افضل ده چې سړی پر زوره کوي. وصدقة في السر افضل من 70 صدقة في العلانية. او هغه صدقه چې څوک په پټه یو چاته ورکړي دا تر هغه صدقې اویا چنده افضل ده چې یو څوک یو چاته پشکارا باندې ورکی. رواه ابن نجار فی الکنز 5 جلد 8 صفحه، رقم د حدیث 1553 دی. د مسواک وهلو زیات فضیلتونه دي. الله جل جلاله دې موږ ته د مسواک وهلو توفیق راکړي. دغه د مسواک وهلو عظیم فضیلت دی چې ډېر شمېر روایات یې په اړه راغلي دي چې څوک مسواک وهي لمونځ یو 2 رکعته لمونځ تر هغه 15 یا رکعتو لمونځ او لمونځو افضل دی چې بې له مسواک وي. نو چې یو څوک زموږ عمرونه لږ، زموږ ثوابونه ډېر کم، زموږ اعمال و طاعات ډېر کم، نو که موږ لمونځ کوو 2 رکعته لمونځ کوو یا 4 رکعته یا 10 رکعته هغه سنتو فرض وتر سره یو ځای کې په دا ورځ کې که نفلیات کوو لکه تهجد و اشراق و څاشتو اوابین، نو موږ باید د مسواک وهل د ځان معمول وګرځوو د دې دپاره چې هغه 2 رکعاته مو د 15 رکعاتو په ځای کې ودرېږي. دا مفته ګټه ده، اسانه ګټه ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.